پلار مې اوس وفات شوی دی او ټولو خپل خپلوانو رانه لاس ونهښتو او لکه وړې وړې خویندې مې دي، مور مې بیماره ده، تور زیړې دي او په کټ راته پرته ده. هېڅ څوک نشته چې زموږ مدد وکړي او زه په خپله په دې کم عمر کې ګرانو کتونکو، دغه ماشومه د ستاسو د وړاندې ویډیو ته راتګ دنیا ته ځان ښودله، دا مجبورۍ د وجې، د نستۍ د وجې او د یتیموالۍ په وجه باندې چې وروڼه نه وي نو بیا لور چې کومه ده نو هغه دغه میدان ته روځي. او زه هغې خلکو ته هم دا وایم چې وي دا خلک به څه وایي. زه دغه شانتې زنانو ته وایم سوچ دا وکړه چې الله به څه وایي، چې په کور دې نه خره تېرېږي او په تا سخته تېرېږي نو روځه میدان ته. داسې خلکه شته چې هغوی وایي زموږ دا پیسې په ټیک ټاک ځای ولګي او صحیح ځای ته ورسي. د دې نه به تپوس کوو راغلي د پېښور نه او خپلې مجبورۍ را په مخه کړې ده، ولې دې کیمرې ته رالې او دا ځای دې ولې خوښ کړ؟ جی بس زمونږ ډېره زیاته مجبوري ده. پلار مې اوس وفات شوی دی او ټولو خپل خپلوانو رانه لاس ونهښتو او لکه وړې وړې خویندې مې دي، مور مې بیماره ده، تور زیړې دي او په کټ راته پرته ده. هېڅ څوک نشته چې زموږ مدد وکړي او زه په خپله په دې کم عمر کې راوتې یم. زه به څه کومه، زما ته خو نور څه نه ښکاري. زه به په دې وجه تاسو له رالم ما چې زما مدد وشي. ستا وروڼه شته؟ نه جي نه، زه بس ټول نه مشره یم. ته اوس ما ته وایې چې دستکارۍ سنټر کې زه چلې زده کړم. او جی او. نو خپل مشین در سره شته؟ نه جي نه. نو خو چېرته تاله څوک د دستکارۍ سنټر کولاوي یا د کپړو روزګار کولاوي نو به یې کړی شي؟ او جی او وبې کړمه. ستا عمر څومره دی؟ زما 15. 15 کاله ستا عمر دی. سکول دې ویلي؟ او جی اومه پورې مې ویلی دی. بیا ولې پرېښو؟ بس تاسو ته خو ما ووایي چې زموږ څوک شته نه، چا به راباندې وي او ټول کار زما په سر باندې دی. دا هر څه دې کې خو هر رنګه کالز راځي، خلکه تنګول هم کوي، د رنګ رنګ خبرې هم کوي. نو بس څه ووایو، الله پاک راوسته ده. نو هغې خلکو ته څه وایي چې داسې کالونه کوي بې ځایه که نه؟ نو بس لازمي خو نه چې لکه هغې کارونه وکړي او تنګول وکړي. که څوک مدد کوي نو موږ سره د مدد وکړي، که نه فضول کارونه ته څه ضرورت دی. ګرانو کتونکو، دغه اخرنۍ پوښتنه مې تو کړه تاسو بیا بې ځایه کال کوئ. ښه د ټچ موبایل در سره شته؟ زه دې لږه وینم، واده را سره کې رشته کې نو ماشومه ده د 15 کالو مجبورۍ را په مخه کړې ده. ښه خانداني خلکه دي. ما د دې نه مخکې ښه انټرویو کړه. موږ هم بلا جواز او داسې خلک چې کوم دي تاسو ته نه در وړاندې کوو چې زمونږ مسافر ولوټي. ولې چې زنانه هم ډېرې داسې دوکهبازې، فریبجنې، دروغجنې هغه په دې ماحول کې شته چې هغوی د دروغو ویډیوګانې کوي، هلته پې هغه مسافر راوسېځي او دوی له چې کوم دی نو پیسې رولېږي. نو موږ هم نه غواړو. زه داسې میاشتو شوه زه دفتر ته نه ځم، ډېرې زنانه راځي. خو په هر حال دغه زنانه چې کومه ده راپسې ګرځېدله او دا دویم ځل چې راځي نو نن مې هغې سره ویډیو کړه. نو ضرور ورسره مدد وکړئ، څه قسمه ضرورت ستاسو پوره کړي. بس لکه زما د مور علاج پوره کړي او لکه چې زمونږ سر د پاسه چې د هغه کور یو جوړ کړي موږ له، ځکه چې د کرایې کور کې اوسېږو، زمونږ 8000 روپۍ کرایي ده. هغه هم زه د خلکو په کور کې کار وکړم او پیسې یا ای یا نه څوک په نن سبا دونه پیسې ورکوي. تاسو په خپله سوچ وکړئ. دستکارۍ سنټر نه پس کار هم کوې، خدمت هم کوې؟ او جی او هغې له ورځم بیا هغه کار وکړم نو څونه تاسو په خپله سوچ وکړئ. هغې کې به هغې څونه پیسې ورکړي، الټه خلکو ته خبرې مو کړي. خو بیا هم بس وخت یې تېرېږي، تېروو یې. صحیح. ها دا یو خبره کوو، ډېر ګڼکپان هم کالونه کوي. ډېر یو غالب خان شیرپو خبرې کومه په مختلفو طریقو باندې. ډېر وایي ما سره ملو شه، ډېر وایي چې پیسې در کومه. نو دغه شان دوکهبازو نه به اجتناب کې. او ګرانو کتونکو پیسې ورته رالېږئ ډېره ښه ده، خو زموږ په ذریعه ورته رالېږئ نو زموږ هم په دې باندې اکاونټ نمبر وي، زموږ پې د ټلیفون نمبر وي، بلکل به دغه شانتې دې ته ورکړی کېږي. ډېره